السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یم ستاسو ورور اکمل خان ناصح او تاسو ګورئ ژوندی ساحه. په دې سایټ کې چې کومه ویډیو ما سره چلیږي زما سره روانه ده، د دې ویډیو مقصد یو معمولي شانې مقصد دی. مقصد صرف او صرف دا دی، دا ویډیو تاسو په دې سایټ کې ګورئ چې لاندې په یو پارکینګ باندې ګاډي ولاړ دي، هر څونه ګاډي چې ولاړ دي لاک شان یو ملبه راشي او مکمل دا ګاډي لاندې. د ویډیو ملګرو سره شیر کړئ، عبرت دپاره یو ویډیو ده، ملګرو سره شیر کړئ. د دقیق مثال د زندګۍ دی، د زندګۍ هېڅ پته نه لګي چې څه ټیم دا ختمېږي. دا ګاډي چې چا ودرولي نو دوی به دا مقصد و، دا به یې سوچ چې یاره موږ به مازدیګر ځو او هم دې واپس به د خپلو ګاډو کې به لاړ شو، ډیوټۍ له به راغلي وو، سوچ به هم دغه و. خو دوی خبر نه و چې یاره موږ به راوځو او ګاډي به چېرته پرې راپرېوتی او ګاډي به ختم شوي. دا شان د زندګي مختصره زندګي ده. زموږ پکې سوچونه غټ دي چې موږ به دا کوو، موږ به هغه کوو، موږ به داسې کوو، موږ به بنګلې جوړو. امید ساتئ، خو هغه ابدي دنیا چې کوم ده، کوم چې نه ختمېدونکې دنیا ده، د هغې دنیا لپاره هم څه کول پکار دي. ځکه ما ته د مثال درکړو، دا کوم ګاډي چې په دې سایډ کې دا چت پرې راپرېوت او کوم ختم شو، دقسې مثال زموږ دی چې څه ټیم مرګ راغی بیا هر څه ختم. نو لہذا د مرګ نه مخکې ځان له یو داسې زندګي جوړولو لپاره یو کوشش وکړئ، چا ته غلط الفاظ مه استعمالوئ، چا سره جنګ جګړې مه کوئ. غلط الفاظ د وجې ډېر مسلې راتلی شي. ځان نه مخکې خپل مونځ او دس په ټیم باندې، زکات، روژه، صدقات دا په خپل ټیم باندې کوشش کوئ چې زیات وخت الله په لاره کې ولګوئ، الله پاک له ورکړي. تاسو بیا ګورئ چې تاسو له خدای پاک څه نه درکړي. د ویډیو مقصد مې صرف او صرف د مختصرې زندګۍ لپاره. الله پاک دې ما له او بیا تاسو له عمل کولو توفیق راکړي. السلام.